أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او من کان میتن آیا هغه څوک چې وی مړ احیناو نو موږ را ژوندې کو هغه لره سماله یو انسان د ناپوه دی په جهالت کې پروت دی او دې سوشي الله تعالی را ژوندې کی سم ایمان ورته نصیب کې هدایت ورته نصیب وجعلنا له نورا او ګرځو موږ دغه د پاره رڼا د ایمان يمشي به چې تل کې په دغه رڼا د ایمان باندې فن نه په خلقو کې په میان د خلکو کې کمان مسلو آیا دې پشان داغه چا دے مسلو فی ظلمات مثال کمان مسلو پشان داغه چا مسلو چې مثال داغه یعنی صفت داغه فی ظلمات چې پتیارو کی وی لیس بخارج منها او نوی دے وتون کې داغه نه نو آیا دا نور والا دا ایمان والا دا چې کم سره پتیارو کې پروت دی دې داغه پشان دی نه ایمان والا ته ډیر اوچت دی لیس بخارج من چې نه وتون کې دغه تیارونه کذالک زوجن للکافرین دارنګ خاصه شوی دي د پاره د کافرانو ما کانوا یعملون هغه عمل چې دی کوي وکذالک جعلنا دغه رنګ موږ ګرځولې دي فی کل قريه په هر یو کلی کې اکابر مجرمیها غټ غټ مجرمان دغه کلی لیم کروفیا دې د پاره چې مکر او فریب کوي په کلی کې خلق دوکه کوي وما يمكرونا او دی مکر او فریب نه کوي الا بیان فته مگر د خپل ځان سره کوي وما يشعرون او دی نه پويږي په دی باندې چې دې نقصان بچاته ملاويږي په دنیا کې هم په آخرت کې الله تعالی وته نقصان رسي و اذا جاءتهم فقادر چې د کلی هغه مشران چې هغه مالدار وي ای د خلکو د خیر خبر ولټي و اذا جاءتهم آیتون کل جرائی دیدا آیتون یو معجزہ یو آیت د قرآن یو حکم د قرآن یا یو معجزہ قالوا لن نؤمنا نوائی دی چې موږ هرگز ایمان نرلو حتی نؤتا مثل ما اوتیا تر دې پورې چې موږ تراکړی شي مثل ما اوتیا په مثل داغه باندې چې ورکړی شوی وي رسول الله پیغمبرانو د الله تعالی تا الله عالم الله تعالی خپويږي حيث يجعل السارتا کم ځای چې ورکی هغه خپل پیغام سيصيب الذين اجرموا زرد چې وبرسيږي هغه کسان ته اجرمو چې جرم کړی دي صغار ذلت جرم یې څه ګناه د کفر او د شرک کړی او ورزی کی آغا اکابرو تا آغا مشرانو تا آغا کلی چی آغا گناہگاری و خلق پا گناہونو باندے راڑی دیتا بس ذلت قرسی عند اللہ پنیز اللہ وعذاب شدید عذاب سخت بما کانو یمکرون فسبب دا آغا باندے چی دیئے کم تدبیر کئی کم مکر کئی او دی ضرر رسی آغا ایمان والا ہوتا پیغمبرانو ته باغی ضرر رسو دای ملګرو ته به رسو پیغمبرانو وارثانو ته به ضرر رسو نو دغه چې څوک کوي د الله دین ته نقصان رسي الله به ذلیل کی ومن یرید الله فساغه څوک چې الله چې اراده ولري پس هغه څوک یرید الله چې اراده ولري الله تعالی ان يهديه چې لار ورته وخی یشرح صدره نو کولاو کی سینه داغل اسلام د پاره دین اسلام ومن يريد ان يضله او هغه چې الله تعالی اراده ولري چې دې گمراه کی یجعل صدره نو ګرځي سینه دغه ضيقا حرجا دوال یو معنا ده ضيق او د حرج تنگ سیاته وي مراد نه سخت تنگ ولا ګرځي دا سینه کان نما يسعد وای چې دې ورخیږي په سماع پاسمان کې پاسمان کې دن تل دا ډېر ګران دي د ورننه وتل اسمان سورې کې دی ورته ورننه وسی اگرانه خبره دا چاته چې الله تعالی سینه تنگ کی دا غزلتا ایمان داخل دل داسې ګران شي لکه پاسمان کې ورختل پاسمان کې دنه ورننه وتل كذلك يجعل الله رجسا دارنګ ګرځي الله تعالی الرجس عذاب
على الذين پاکستان لا يؤمنون چغی ایمان لري وهذا صراط ربك مستقيما وهذا او دا دین اسلام او دا قرآن پاک صراط ربك لار در استاد مستقیما نیغا قد فصلنا الآیات یقینا منگا تفصیل سر بیان کړی دی آیاتونه لقوم یذکرون د پار دغه قوم چې نصیحت اخلي نصیحت قبلی لهم دار السلام تدید پارا تدې نیغه لار چې اختیار کړی دا تدید پارا کور د سلامتی یاده عند ربهم پنځ د پروردگار دی وهو وليهم دا الله تعالی دوست دی دے کارساز دی دے بما كانوا يعملون فسبب دا اعمال چې دی کوي ويوم يحشرهم او بدغرو د قیامت راجم بکم دی را جميعا ټول الله تعالی بو فرمای یا معاشر الجن اے ټولګي د جناتو قد استكثرتم یقینا تاسو قد استكثرتم من الانس تاو طلب د ډیروالیو کده انسانانو نه سمجلب انسانان مزان سره ډیر گمراه کړ وقال اولیاء من الانس او بوئی اغا دوستان دی د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمونږه فائدہ حاصل کړه بای زمونږ په بعضو باندې وبلغنا او ورسید مونږه اجرن الذي نیټه زمونږ ته هغه نیټه اجل ترنا چې تا مقرر کړی و زمونږ د پاره قال ان الله تعالی وو فرمای النار مسواکم دا اور د دوزخ ټکانه تاسو را خالدین فی همیشه به تاسو په دې کې الا ماشاء الله مگر هغه چې الله تعالی وای هغه وخت چې څومره الله تعالی وای ان ربک بشک اور افتا حکیم علیم پوه دی او خبردار دی وکذالک نولی بعد الظالمین بعد او دا رنگی مونږه وکذالک او دا رنگی نولی بعد الظالمین بعدا لګو مونږه بای ظالمان په بعضو پسې یعنی لګو به مونږه بای ظالمان په بعضو پسې په او د جهنم کې بما كانوا يكسبون فسبب دا عمل چې دی کو دنیا کې کو کفر کو شرک کو انور غړ غړ ګناونه خلک یې کې مبتلا کو